ډومېسټک چیمپئن لیګ ګروپ میچز ختم شو. ټیمانو یو بل سره خپل میچ وکړ. اوس سوپر 4 سټیج چې کوم دی هغه شروع کیږي. کم څلور لوبډلې نیکسټ راوند له کوالیفای شوي دي. کم دوه لوبډلې به سیمی فاینل کوي، کم دوه لوبډلې به کوارټر فاینل کوي. د چا د فاینل ته وتلو چانس پکې ډیر دی. مکمل سیناریو در سره شریک کوم، مکمل پوینټ ټیبل در سره شریک کوم، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. لیګ میچونه، ګروپ میچونه ختمېدو نه پس پوینټ ټیبل باندې پټاپ باندې مارخور ټیم راغلی د محمد رضوان ټیم چې د څلور میچونو کې درې میچونه ګټلي دي. پټاپ باندې مارخور د محمد رضوان ټیم دی. په نمبر 2 باندې ورسره پینترز ټیم دی د شاداب خان چې د هم په څلورو میچونو کې درې میچونه ګټلي دي. خو پوینټ ټیبل کې رن ریټ چې کوم دی د شاداب خان د لوبډلې د رضوان د لوبډلې نه کم دی، نو ځکه به دی په دویم پوزیشن دی. په دریم پوزیشن باندې په پوینټ ټیبل کې سټیلینز ټیم دی، محمد حارث ټیم دی چې د په څلور میچونو کې دوه میچونه ګټلي دي، نو دی په دریم پوزیشن دی. په څلورم پوزیشن باندې په دې پوینټ ټیبل کې لاینز ټیم دی د شاهین افریدي ټیم چې هغه صرف یو میچ په څلورو میچونو کې ګټلی دی، دی په څلورم پوزیشن راغلی دی. او پنځم پوزیشن باندې ډولفنز ټیمز دی چې هغه د ساوث شکیل ټیم هغه بهر شو. جی پنځم ټیم چې کوم دی بهر شو، څلور لوبډلې چې کوم دی دا کوالیفای شوې. د ساوث شکیل ټیم هم د شاداب غونټې د شاداب نه سوري د شاهین غونټې په څلورو میچونو کې یو میچ ګټلی و، خو رن ریټ چې کوم دی ډېر زیات ډاون و. رن ریټ د -1.5 و او د شاهین د لوبډلې رن ریټ چې کوم هغه -0.9 و. نو مطلب د شاهین د رن ریټ ته لږ سیوا و، نو ځکه شاهین افریدي نیکسټ راوند ته کوالیفای شو او د ساوث شکیل ټیم چې کوم دی هغه الیمینیټ شو، د ټورنامنټ نه بهر شو. جی څلور لوبډلې وتلي دي، د شاهین، د محمد حارث، د شاداب او د رضوان لوبډله پټاپ ته. اوس سیمی فاینل چې کوم دی هغه د رضوان او د شاداب د لوبډلې د کوالیفایر میچ چې ولا ویلی شي، دا په 24 تاریخ باندې دی. د رضوان او د شاداب لوبډله چې کوم دی دی به کوالیفایر میچ کوي. د ډومبي دوه پوزیشنه چې څوک والي د هغې فایده دا ده چې دی به میچ کوي چې کم ټیم پکې وګټي به فاینل له کوالیفای کیږي، او چې کم ټیم بایلې به ټورنامنټ نه بهر کیږي نه هغه دپاره بله موقع هم شته. مطلب د رضوان او د شاداب میچ به کیږي چې رضوان پکې وګټلو، رضوان فاینل له کوالیفای شو، شاداب بایلو نو شاداب به بهر کیږي نه هغه یو چانس بل هم شته، لکه دوه سیمی فاینل به کوي. جی او که چېرې شاداب وګټلو شاداب به فاینل له کوالیفای شي او رضوان ته بل چانس شته دی. مطلب د 1 او 2 پوزیشن غټه فایده داره. په 3-4 باندې چې کوم دی هغه د رضوان نه سوري هغه د محمد حارث او د شاهین افریدي میچ دی چې دی کې کومه لوبډله میچ وګټي نو هغه به کوالیفایر سره میچ کوي. کوالیفایر کې چې چا میچ بایللی وي هغې سره میچ کوي، او چې کومه لوبډله میچ بایلي هغه بهر کیږي، هغه دپاره چانس نشته. مطلب د حارث او د شاهین افریدي چې کم میچ دی الیمینیټر میچ ولا ویلی شي، دی کې چې چا بایلو او بهر کیږي هغه دپاره چانس نشته، او چې چا وګټلو به سیمی فاینل ته کوالیفای کیږي. دا یو قسم له کوارټر فاینل دی، دا یو قسم له کوارټر فاینل دی. دا شاهین او د حارث کوارټر فاینل دی چې چا بایلو او بهر کیږي، او چې څوک وګټي به سیمی فاینل له کوالیفای کیږي. سیمی فاینل به هغه ټیم سره کوي چې چا د رضوان او شاداب کې چا بایللی وي، نو هغه به دی سره بیا سیمی فاینل کوي. چې چا ګټلی وي به فاینل له کوالیفای شي، او چې چا بایللی وي هغه حارث یا شاهین سره سیمی فاینل کوي. جی نو دا مکمل سیناریو جوړه ده. د ساوث شکیل ټیم چې کوم دی بهر شو، د رضوان او د شاداب سیمی فاینل دی، او د حارث او د شاهین چې کوم دی هغه کوارټر فاینل دی. جی دا د چیمپئن لیګ مکمل سیناریو وه. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.